نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين صدق الله العظيم. دا سورة الاعراف تے نهم سپارہ شروع شدل تنن او دا یولسم رکوع کی من روانی دا خیر السلام د شعیب علیہ السلام واقعہ اللہ سبحانہ وتعالی بیانی پائی کہ صحیح سا بیان شوا او صحیح سا پاتے دا اللہ سبحانہ وتعالی اس بیان فرمائی دا آغا متکبران و متکبران چکم دا آغای کبرا غٹ مالداران خلقو دا آغای آغا خوانین یا کم مشران چیو سرداران وغیرہ نو د ټول نو مخ کی واسطه را مخ کیږي مدغه خلق کمزوري خلق او غریبانان مخ نشي راتلی کنه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې شعیب علیه السلام هغه وخت سره هغه ته مخ ترا قال الملأ الذين استكبروا اوی هغه مشرانو یعنی سردارانو چې هغه ډیر متکبرو چا سره خو سب په سبق خبرې نه کولې من قومه دا غیر قومنا لنخرجنك ضرور بمونگا تاوباسو یا شعیب و اے شعیب علیہ السلام والذین آمنوا اواکسان چی ایمان رورد معاکا تاسرا من قریتنا دا دی خپل کرینا او لتعودن فی ملتنا یا واپس برازی زمونگا پا ملت کی زمونگ پا مذہب کی دوبارہ یا بابو د دې کری نو باسو او یا به چې کوم دی زمونږ دی وطن ته واپس راځي دلته کوم جواب کې هغه ورته فرمایي شعیب علیہ السلام قال اولو كنا كارهين هغه ته فرمایل چې اگر کومګه دا خبره بد غنو یعنی واپس مذهب ته راتل ستاسو مذهب ته دلته مفسرین او حضرات د پیغمبر علیه السلام دا خبره ذکر فرمایل د دین مراد دا هغه د امتیانو خبره وا ولې چې شعیب علیه السلام خو د مکه نه دی په امت کې نو لکه په کفر او شرک کې هغه مبتلا خو نو کړ ای چې دا خبره کړې و کوم خلکو چې د کفر د شرک توبه وستي او مسلمانان شي او د شعیب علیه السلام په نبوت باندې ایمان وروړو نو هغه د هغه د طرفه دا خبره وکړه چې اوس هغه ته داسې دا لګي لکه چې دوباره ته په اور کې اوسره اچي څنګه چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک کې فرمایي وایي چې تاسو ته وایي شرک داسې سخت وي لکه چې تاسو په اور کې اچي دوباره خو بیا به مو یعنی که په اور کې به مو اچي خو د شرک به نه کوئ تر دې پورې یا تاسو قتل کړی شئ یعنی د قتلولو اراده سوکو کې چاله کبړ کومو یا بس د ایمان پرې دی شرک کوي الله سره نو بیا به نه کوي وای که قتل کړی شي او که په صلیب باندې خو جوړ شي دا درې الفاظ راغلي دي یا په اور کې وسوځول شي خو شرک به دوباره نه کوي نو دلته کې هغه ورته دا فرمایل چې اولو كنا کارهین که شریو مونږه یعنی
د دینه کرکه کوونکي بیزاره یا دې مذهب لره منونکي دی موږ خدا دوباره داسې کار نشو کولی. او پیغمبر خو چونکې مخکې نه د دوی په مذهب باندې نو په بت پرستی کې، لیکن چونکې د الله حکم ورته نو راغلی، تقریبا هر پیغمبر ته په 40 کاله کې پیغمبري ملاو شوې ده. او هغه پیغمبري ملاوېدو مطلب دا دی چې هغه ته د دعوت حکم ملاو شوی دی، چې یعنی مطلب دا دی ته اوس دعوت شروع که خپل امت ته او زما په خلق را بله خلق د دې شرک او بدعاتو نه منې که. د دې نه مخکې الله چې ورته حکم نه کړي نو هغه چاله دعوت نه ورکوي. خلق لګیایي بس په خپل خپل مذهب کې، هر څوک لګیایي که څوک په څه کې هم لګیایي، هغه ورباندې غم غرض نه کوي. کله چې د الله له طرف نه حکم راشي چې ته اوس دا خلق زما طرف ته راوبله نو بیا هغه دا کار شروع کی. او دا دشمنی مغه سره چې کله شروع کیږي نو هغه سره د دې نه پس شروع کیږي د یو پیغمبر سره. د یو پیغمبر سره چې کله یو قوم دشمنی شروع کوي نو د دې نه پس چې کله هغه ته دعوت شروع کی، د هغې نه مخکې خو د هغه دونه پاکیزه زندګي چې ټول خلک پې باور کوي او د هغه خبره هم مني او د هغه ډېر عزت هم کوي. لکه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مثال ووالو چې د مکی کافرانو به د نبوت نه مخکې یعنی د دعوت د شروع کولو نه مخکې دومره عزت او تکریم به کولو چې د ده به ډېر خیال ساتلو او د ته به ډېر ښکلي القابو سره به یې راغوښتو چې دا خو امین دی، دا صادق دی او دومره یعنی عزت به کولو او هغه به د هغې متعلق فیصلې به هم کولې. نو دغه ټولو فیصلو کې او دومره دغه کې به چې کوم دی نو هغه به مشر ګڼلو. لیکن چې کله دعوت کار شروع کو نو بیا ټول به एकदम مخالفت باندې راغو. د دې لپاره فرمایي چې د شیطان ته د ټول نه مبغوث کار یعنی ناخوښه کار چې کوم دی دعوت دی. ولې چې که تاسو وګورئ یو سړی خپل عبادت کې لګیا دی، ذکر تلاوت کوي، خلک وایي دا ډېر ښه سړی دی، هر سړی یا ډېر ښه سړی دی، هر وخت په قرآن باندې پروت وي، څوک روجي نیسي، یار دا وګوره روزانه روجۍ ده، یا نوافل ډېر کوي، یا ذکر اذکار کې چا سره ډېرې خبرې نه کوي، یا ډېر پاک سړی دی. لیکن کوم دغه پاک سړی ولګي او چاله دعوت ورکړي چې یاره وروڼه څنګه ته ښې او دا غلط کار مه کوه، د دې نه منې کي، نو بس بیا خو دشمن شي چې ها بس ته زما په کار کې ستا څه کار دی. د دې وجې نه او بیا شیطان په ده باندې دا دشمني د دې سړي دومره زیاته کي چې هغه وایي چې وګورئ دی خو لا په خپله څه نیک عمله دی چې دا بل هم نیک عمله کوي، زما د پنجو نه وباسي او زما د ګرفت نه وباسي. نو دعوت د وجې نه خلک بیا نیکۍ طرف ته راځي، لکه نو شیطان زور ولګوي چې د سره بس خلک دشمني شروع کړي. نو شیطان دا کار کوي چې یعنی مطلب یې څوک هم دین طرف ته رانشي. د هغه نو دې دپاره علماو لیکلي دي چې د ټولو نه مبغوث ترین کار د شیطان ته چې کوم دی دعوت کار دی. کله چې په پیغمبر دعوت شروع کړی نو د هغه دشمنان بیا زیات شوي. دلته کې الله سبحانه وتعالی اوس مخکې فرمایي قد افترینا، او په تحقیق سره یعنی دروغ جوړ کړي دي علی الله کذبا، په الله باندې دروغ، ان عدنا یعنی تړلي دي په الله باندې دروغ، ان عدنا فی ملتکم، او که چېرې مونږه واپس شو ستاسو په ملت کې، بعد اذ نجانا الله منها، پس د دې نه چې بچ کړي یو مونږه الله سبحانه وتعالی د دې بدکارۍ نه او د دې بت پرستۍ نه او ستاسو د بدو کارونو نه. نو وما یکون لنا، نو نبوي بیا زمونږ دپاره ان نعود فیها چې بیا مونږ په دې کې واپس شو، ای الا ان یشاء الله ربنا، مگر دا چې وغواړي الله رب العزت زمونږه. نو الله خو چا په باره کې هم دا نه غواړي چې هغه بیا بت پرستۍ ته او بېدینۍ طرف ته لاړ شي. هر سړی که بېدینۍ ته او بت پرستۍ طرف ته کله ځي دا د خپلو اعمالو د لاسه ځي. د الله سبحانه وتعالی نه پیغمبر نه کتاب یعنی چاته دا دغه کوي، بلکې بار بار یې منې کوي چې ګوره د شرک نه داسې ځان منې کوي، ځکه چې په شرک باندې که ستاسو خاتمه وشولو بس بیا غرق یې، بیا هم بخشش نشته. نو لہذا
دای صرف د دې لپاره دا وایي چې یعنی الله کو وغواړي نو الله خدا سي غواړي نه، یعنی دا ناممکن نه چې مونږ بیا واپس تاسو په دې دین کې داخل شو. الله چونکې دا سي غواړي نه نو دا ناممکن ده چې مونږ تاسو په دین کې بیا دوباره داخل شو، یعنی بت پرسته کې یا په بد عمل کې. وسع ربنا كل شيء علما، او وسید یا را احاطه کون کې رب زمونږه د هر یو چیز لرا دا علم چې کوم دی په هر یو چیز باندې احاطه کون کې دی. دا الله سبحانه وتعالى علم د ټول دنیا ذرات او د ټول دنیا سيزونه او چې څومره الله پاک مخلوقات پیدا کړی دا د الله په علم کې دي. د هر چا په زړه باندې، د هغه په سترګو باندې، د هغه په دل او دماغ باندې، د هر شي هغه ته خبر دی. د پټو د سرګندو هر څه رازونه الله ته معلوم دي. د دې لپاره په دې صفاتو سره مونږ الله باندې ایمان وروړو، او چې په دې صفاتو سره کله مونږ په الله باندې ایمان وروړو نو بیا به څه چلو شي؟ زمونږ ایمان به بیا پوخ شي، بیا به په تنهایی کې یعنی یوازې والي کې به مونږ غلط کار نه کوو. اوس خو چې پټ یو یا په بړستن کې یو یا په تاخانه کې یو یا ځان له کمره کې یو، نو مطلب چې شیطان مونږ ته مختلف قسم وسوسې اچوي د غلطو خبرو، نو هغه مونږ خو یوازې یو. نو که چېرې زمونږ دا یقین پیدا شي چې زه یوازې نه یم، ما الله ویني دې وخت کې، نو بیا به مونږ دا کار نه کوو. او الله باندې په دې خیال سره ایمان وروړي. یا یو بل سړي ته مونږ پټه خبره کوو او هغه چا خلاف کوو او په غوږ کې ورته کوو، نو که چېرې زمونږ دا ایمان وي چې دریم مونږ سره الله دی او الله زمونږ دا خبره اوري، نو بیا به مونږ دا غلط کار نه کوو. نو د دې دپاره دا الله پاک دا وفرمایل چې یعنی مطلب دا زما علم چې کوم دی نو د هر څیز راګیرونکی دی. او هغه ورته وفرمایل چې زمونږ رب علم چې کوم دی هغه هر څیز راګیرونکی دی. یعنی مونږ دا اراده هم نشو کولی چې ستاسو په دین کې واپس شو، په زړه کې هم دا خبره نشي راتلی. اوس بیا ورته څه فرمایي؟ علی الله توکلنا، او په الله باندې مونږ توکل کوو، یعنی بروسه زمونږ په الله باندې را. ربنا افتح بیننا، نو اوس څه دعا کوي؟ ځکه چې هغې خو اخري الټیمیټم دغه ورکو که نه، شعیب علیه السلام قوم یعنی سردارانو ایله څه الټیمیټم ورکو چې یا واپس شئ دین ته، زمونږ دین اختیار کوي، یا به مونږ تاسو دې کلي نه وباسو. دلته کې اوس هغه خو ورته انکار وکړو. اوس الله ته متوجه کېږي چې یا الله ربنا افتح بیننا و بین قومنا، اے رب العزتا، اے مالک الملکا، فیصله وکړي په منځ زمونږ کې او زمونږ د قوم کې بالحق، په حق سره، وانت خیر الفاتحین، او تاسو چې ډیر د خیر فیصله کوونکي یې. الله سبحانه وتعالی ته متوجه شو شعیب علیه السلام. اوس الله پاک مخکې فرمایي وقال الملأ الذین کفروا، او اوی هغه سردارانو چې کوم کافرانو، دا کسانو چې کافرانو من قومه دا هغه د قوم نه، لئن اتبعتم شعیبا، یعنی که چېرې تاسو تابعداري کوئ د شعیب علیه السلام، انکم اذا لخاسرون، نو تاسو تباه او برباد شئ. دا نه دا هغه سردارانو هغه نورو خلکو ته ووایي، د شعیب علیه السلام امتیانو ته ووایي چې هغه باندې چا ایمان راوړی و، نو هغوی ته اوس دا دغه چې کوم دی نو وقال الملأ الذین کفروا، او اوی هغه سردارانو چې کوم دا کسانو چې کوم کافرانو من قومه دا هغه قوم نه، لئن اتبعتم شعیبا، هغه خلکو ته وایي که چې تاسو تابعداري وکړئ د شعیب علیه السلام، انکم اذا لخاسرون، نو تاسو په نقصان کې شئ ظالمانو. واورئ کورونه به نه والو، جایدادونه به نه قبضه کړو، او هغه مشهورونه دي ځای نه، او بس دې پرېږدئ، تاسو په نقصان کې شئ. نو دلته کې د الله قهر او غضب په دی باندې بیا نازلېږي چې کله دی ګوره یو قوم چې کله په یو ګناه کې حد درجې ته ورسي او اخري پیک ته ورسي سر ته، اوبه چې د کټوري نه واوړي نو بیا خو بس اوړي که نه، نو چې کله دا ګناهونه د انسان سر ته پورې راشي که نه او بلکل هر څه لوښې ډک شي،
نو بیا د الله عذاب راځي. ولی چې هغه الټیمیټم ګوره پیغمبر ته ورکو، وارنټي ورکو او دغه له ورکو متیاو له ورکو، نو تاسو سوچو کې دلته کې الله سبحانه وتعالی څه کو فاخذتهم الرجفه، نو اونی ول دای یو زلزلې لرا، سخت زلزلې لرا، فاصبحوا في دارهم جاثمين، نو دای وګرځیدو په کورونو خپلو کې الټا. مثال تاسو داسې ناسئ او بس एकदम زلزله راشي او بس خو چې څنګه څوک په تخیات وناسي نو بس داسې وغورځېدو چې څوک ولاړ دی نو هم په مخه باندې وغورځېدو، ځکه چې یو زړه کې راسي ووالو نو ټول خلک مخ په وړاندې باندې وغورځېدو. نو دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایل چې ټول الټا پراتو په خپلو کورونو کې او په خپلو ځایونو کې چې څوک کوم ځای کې و بس هلته کې الټا پراتو. دا نو سخته زلزله وه، داسې زلزله نه وه چې خپه په ځمکه ایسارې ده، بس غرب سره بیا لاندې پراتو. بیا الذین کذبوا، هغه کسانو چې دروغ ګڼلی وو شعیب علیه السلام لرا، کأن لم یغنوا فیها، هغه داسې شو لکه چې دلته کې اړو آباد نی په دې ځمکه کې په دې کلي کې، داسې خاموشي شوه چې اړو ته به څوک پکې اونه دې کلي کې، داسې एकदम خاموشي شوه. الذين كذبوا شعيبا، هغه کسانو چې دروغ ګڼلی شعیب علیه السلام، كانوا هم الخاسرون، نو هغه شو د نقصان والونه. ای خو ګوره مسلمانانو ته الټیمیټم ورکړو چې تاسو به نقصان والونه شئ، تاسو واورئ د شعیب علیه السلام نه. نو الله سبحانه وتعالی ورته څه فرمایل چې وایي هغه کسان چې څوک دشمنانو د شعیب علیه السلام او شعیب علیه السلام په نبوت باندې ایمان نور وړي او هغه غشو هغه په نقصان کې وګرځیدل چې بغیر توبې د دنیا نه لاړ او جهنم د پاره همیشه د پاره په جهنم کې لاړ. فتولى عنهم، نو بیا واپس شو د دینا دغه شعیب علیه السلام، وقال او وی یا قومي ای زما قومه لقد ابلغتكم رسالات ربي، په تحقیق سره رسول ما تاسو ته هغه پیغامات در خپل د الله سبحانه وتعالى پیغامات ما تاسو ته ټیک ټیک او پوره د رسول وخت په وخت باندې ما په څه کوتاهی نه را کړی را. ونصحت لكم، او ډیر زیات نصیحتونه مې درته وکړو، تاسو ته مې نصیحتونه وکړو، وعظ نصیحتونه مې درته وکړو، څومره زمانه راسي زه لګیا یم تاسو ته وعظ نصیحتونه کوم. فکیف آسا، نو څرنګې زه غبکم علی قوم کافرین، په هغه قوم د کفارو باندې، یعنی وایي هغه قوم کافران چې کومونو په هغې باندې زه څه غم وکړم. یعنی اوس ګوره یو سړي باندې چې اچانک یو شی راشي کنه نو خلکو تکلیفي، یعنی مطلب دا وګوره یار دی غریب کو تباہ و برباد شو، داسې کوټه پرې وغورځېده یا څه بل څه نقصان ورته ورسېدو، خلک پرې خفه یي که نه. لیکن په دې باندې ځکه هغه خفه نو چې هغه خپل حق ادا کړی او هغه خپل انتهایی درجې ته رسېدلي په انکار کې، بلکې بیا ای مسلمانانو ته د نقصان رسولو کوشش کولو. د دې د وجې نه په داسې سړي بیا چا زړه نه خفه کېږي، وایي دا لیونی سپی دی خره چې مړ شو، چې دا هر چا باندې غب، هر چا باندې ګزار، څوک چې په لار باندې سم نشي تېرېدی، نو په داسې سړي باندې خلک خوشحالي دغه کېږي، خوشحالي که نه چې مړ شي، که په خپل مرګ باندې مړ شي او که څوک یولي او که څوک ورسره څه چل وکړي، په داسې سړي باندې څوک خفه کېږي، ځکه چې هر سړی ته تنګي، د خدای مخلوقات ته ټول تنګي، نو بس هغه به زیاده شي. اوس الله سبحانه وتعالی مخکې فرمایي وما ارسلنا فی قریة، او نی لیږلي مونږه په یو کلي کې من نبی د یو نبي نه الا اخذنا اهلها بالبأساء، مګر دا چې نیولي دي مونږه هغه قوم، یعنی د هغې اهل لره، یعنی هغې کې چې کوم اوسېدونکي خلک وي د هغه بستی خلک، بالبعثاء په تنګۍ سره، والضراء او په سختۍ سره، لعلهم یضرون، شاید چې دی
عاجزی کوونکی شي الله ته عاجزي وکړي. الله سبحانه وتعالی داسې اچانک په چا باندې عذاب نه راولي. د هغه حکمت دا دی لکه مثال نن سبا کرونا راغلی ده نو خلک بیدارۍ چې لکه ګوره دا د الله عذاب دی ګوره چا علاج نه ورځي ویکسین جوړو او ویکسین نه جوړو ویکسین چې اوس جوړ کړ پکې کال تیر شو نو اوس وایي چې هغه بیماري چې کوم ده نو هغې رخ بدل کو او هغې څو رخونه بدل کو اوس دا پکې اوس وایي چې هغې دغه به جوړو ویکسین به جوړو نو د الله سره څوک مقابله نشي کولی. اصل کې توبه او استغفار له زور ورکول پکار دي. د الله سبحانه وتعالی د طرف نه دا ټولې بیمارۍ او قحط او دا ټیډیدل وغیره مولخانو لا بیماری چې راځي دا سیلابونه چې راځي زلزلې راځي په ځمکه کې خښېدل راځي سیلې طوفانونه راځي یا داسې بیماری راځي چې د هغې اړو چاره علاج نه ورځي. څومره ساینسي غټ غټ ملکونه دي او هغه لا جواب کو او په خپل ځان اخته دي روزانه دا سټریچري دي او دا ګاډي دي چې بس دا خلک بس غلۍ هسپتالونو ته هسپتال نه مړي راوړي او د مړو ځای نه ختم شو په کنستو باندې تنګ شو اوس ویل خندقونه ولا کنستې دي او پای کې داسې په بولډوزر ورشي. اوس تاسو ما ته وایي داسې حالت ته راغلی نو الله سبحانه وتعالی ته چې څوک متوجه شي نو الله به دا لري کې استغفار ډېر وایي الله ته سر به سجود شي الله ته توبه او استغفار وباسي د الله حکمونه پوره کول شروع کی نو الله به دا عذاب لري کی او چې دی نور پر هغه کې زیات شي نو بس الله و بیا داسې او دا خو یو معمولی وبا لږ لکه پکې مړی کړه بس بیا په یو غټه زلزله راشي څنګه چې په دا خلکو راغ او ټول بولټه پراتی دلته الله سبحانه وتعالی فرمایي چې موږ داسې شرم نه کوو. اول دی اونی سودا سے لگا تنگی پہ راوړي د رزق لکه دا اوس کرونا راغلی د رزق تنگی شروع شي مزدوري نشته مثال یو دوه درې میاشتې مزدوري نه وه خلک څومره تنګ چا سره پیسې نه کرایې چا نه شو ورکولی دغه چا نه شو ورکولی که نه نو دلته کې دا فرمایي چې او بیا یې راونیسو په سختۍ باندې نو بعضې وخت کې بیا طوفان راولو باران ته زیاتو کو دا دې ته سختي وایي بیماری په ډېرې سختي راولو چې بس بیا په دو بیا وخت دا دوه قسمه دغه مونږ لعلهم یضرعون شاید چې وایي دی مونږ ته عاجزي کوونکي شي ښایېږي چې دی مونږ ته عاجزي اختیار کړي. زه ورسره اول داسې کار وکړم ثم بدلنا مکان السیئة الحسنة نو بیا که چېرې په دې کې څوک په لاره باندې نه شي نو بیا څه شروع کړو بیا په فراواني راولو بیا د هغې حالات بدل کړو او وروره دا فصلونه هم ډېر ښکلي ښکلي کېږي او دا بنګلې هم جوړېږي او ټاور هم جوړېږي او بیا زرخیجي عام شي فروټونه عام شي سبزیانې عام شي هر څه ارزاني شي او بس وروره خلک چې کوم دی نو په هغې کې غرقاب شي کاروبارونه ډېر شي کارخانې روانې شي بس خلک وایي هلکه بس پیسې ګټه بس د پیسو په چکر کې روان دي شپه ورځ یعنې د دولت په دور کې ولګي لکه یو دور تیر شو داسې یو دور تیر شو تاسو کته پلانکي ځای کې دومره چته بلډینګ دی مثال په امریکا کې اول جوړ شوي غټ غټ بلډینګونه بیا په فرانس او په جاپان وغیره کې جوړ شو نو بیا په سعودي عرب او په دغه کې جوړ شو مطلب دا چې UAE کې جوړ شو نو تاسو ما ته دا ووایئ چې مسلمانان هم پکې راخته شو نو لوی لوی بلډینګونه جوړ شو اوس هغه بلډینګونه تاسو لاړ شئ یعنې د حج په موقع باندې هغه ټول تش پراتو یا به په دې کې د خپې کېښودو ځای نو نن هغه د حج او د عمرې په وخت کې ټولو ته تالې لګېدلي دي پای کې څوک اوسېدو واله نشته بالکل د مکې معظمې او د مدینې منورې بازارونه خالي پراته دي. زه ستاسو دا خبره کومه چې دا الله سبحانه وتعالی خوشحالي څومره راغلې وه بس هر څوک عمرې لم روان و حج لم روان و او بس دیکادې کي او بس بیا الله سبحانه وتعالی اوس دا وړوکې غونتې وایرس راولو چې ښکاري نه کرونا اوس وروره خلکو هر یو شی ایرپورټونه بند او بسونه بند او لارې بندې او ملکونه بند بلډینګونه خالي هر یو شی هر سړی ځان ځان له په یو کمره کې پروت دی. دلته الله سبحانه وتعالی دا فرمایي چې بیا په موږ سختي راولي دا هغه سختي اوس خدای پاک راوستې ده
مخکې خوشحالي راوستې وه نو بیا الله فرمایي چې فاخذناهم بغتة نو بیا ونیسم زه د دغه خوشحالۍ نه پس بیا دوی اچانک دا اوس هغه خوشحالۍ نه پس دا اچانک دا مصیبت راغلی دی وهم لا یشعرون خو دی خبر هم نه وي د ځان نه دی په ځان بیا نه پوهېږي اوس دې طرف ته چاړو سوچ نه ځي چېرې توبه او استغفار وباسو بس هر سړی په دې چکر یاره بیماري به کله ځي دا لاکډاون به کله ختمېږي دا پابندۍ به کله ختمېږي چېرې زموږ روزګار چالو شي دوکانونه مو چالو شي خلک په دې فکر کې دي او دی شعور نه کار نه علي د الله سبحانه وتعالی طرف ته دغه نه کوي نو دلته کې الله سبحانه وتعالی بیا ورپسې فرمایي ولو ان اهل القرى او که چېرې دا بستیانو والا آمنو ایمان روړی وي واتقوا او تقوی اختیار کړی وي لفتحنا علیهم نو ضرور به کلاو کړی وو مونږه په دی باندې برکات من السماء هغه برکتونه د اسمان والارض او د ځمکې ولکن کذبوا لیکن دی خو دروغ ګڼل فاخذناهم نونی ولمونږه دوی لرا بما كانوا یکسبون په سبب د دی د کمایې دی چې کوم عملونه کول د هغې په سبب باندې مونږ دی بیا رونیسو افامن اهل القرى آیا دا کلو والا په امن کې شو بې خوفه شو بې یرې شو ان یأتیهم بعثنا بیاتا چې راشي په دی باندې عذاب زمونږه د شپې وهم نائمون او دی په خوب کې وي دی د دې نه غافله دي دی د دې نه اورېږي نه د دې لپاره چې کله ویده کېږئ نو په سنت طریقې سره ویده شئ او بیا په سنت طریقې سره دعاګانې ووایي کم از کم لس آیاتونه د قرآن شریف ویل پکار دي الحمد او قل هو چې څوک وایي دا 11 آیاتونه شوه اوه په دغه کې دي په الحمد شریف کې دي سوره فاتحه کې او سوره اخلاص کې څلور دي قل هو الله احد کې نو دا خو هر چاله ورځي دا خو د مونځ دي دا د مونځ دي نو دې کې دا 11 آیاتونه دا کم از کم هر چاله ورځي دا خو ویل پکار دي وای دی به په یو پیره چې دی ووینو دا داسې شوټ لکه ته به په دغه شپه په غافلینو کې دی خو که د دې نه علاوه که چېرې فرض که تاسو لا دغه درځي آیات الکرسي درځي یا هغه وایي 4 قل صورتونه چې کوم دي قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دام درځي نو دام وایي نو ګوره چې سړی ودې شي په صورت طریقې سره اللهم باسمک اموت واحیا او بیا چې کله پاسې الحمدلله الذي احیانا بعد ما ماتنا والیه النشور دا کلمه دی وایه کني دا وایه کم از کم الحمدلله یا الله چې تاسو صحیح سلامت را پاسولم د خوب نه داسې وایه کنه او یا الله ستا په نوم باندې زه ویده کېږم او ستا په نوم باندې به بیا پاسم داسې ویلی شي چې ویده کېږي کنه نو دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دی د دې نه غافله شو چې دی مونږ د شپې په عذاب کې ونیسو او بس په خوب کې لاړ شي مړه شي او امن اهل القرى ایا دا خلق په دین د دینه په امن کې شدا کولو والا ان یاتیهم بعثنا ضحا چې راشي زمونږه نیول د دوی یا په وخت د ورځې کې ضحا وخت چې کله د انور خخ بخکل برشي د اشراق نه پس دا چاش غونډه ټیم چې شي نو دې ته ضحا وایي چې خرانا خورشي خخ کولې دا چې ټول ملک روخانه شي لږ نور را بره شي نو دا ضحا دی بس دا ورځ راشي کنه پورا وهم یلعبون او هر سړی په کار کې اخته شي او لوبو والا په لوبو کې اخته شي او کار والا په کار کې اخته شي ډیوټي والا په ډیوټي کې اخته شي کارخانه والا په کارخانه کې اخته شي زمیندار په زمیندارۍ کې اخته شي د یلعبون نه مطلب دا ټول مراد دي چې عمل کوونکي والا عملونو کې اخته شي او لوب والا خو په لوبو کې اخته شي چې څوک لوبغاړي وي هغې لاړ شي کیلونو لپاره میدانونو ته دلته کې الله فرمایي افامنوا مکر الله آیا دی بې خوفه شو د الله سبحانه وتعالی د هغه دغه نه دلته ګرفت نه مونږ به دا وایو اسې مکر الله یعنی د الله سبحانه وتعالی تدبیر چې څه ته وایي مکر د الله دپاره مونږ نه شو استعمالولی د خلکو دپاره استعمالولی شو الله سبحانه وتعالی یعنی دی د الله د تدبیر نه چې کوم دی نو غافله شو یا په امن کې شو
فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. نو هرگز بے خوف نشی کېدی د الله سبحانه وتعالی د تدبیر نه مگر هغه خلق چې هغه تبا کېدونکي خلق وي. نو ای به د الله سبحانه وتعالی د تدبیر نه د عذاب نه، دلته کې مراد عذاب دی، د هغې نه به غافله کېږي چې هغوی په الله باندې ایمان چونکې نه وي، د دې د وجې نه هغوی په الله سبحانه وتعالی باندې ایمان نه وي، نو بس هغوی لګیا په غفلت کې او چې څه خوښوي بس هغه کوي او وایي مړه بس دا خو د الله طرف نه دا موسمونه هم راځي، دا سیلېګانې هم راځي، دا زمونږ په پلارانو په نیکیانو هم راتلې او اوس هم راځي. لہذا الله سبحانه وتعالی چې کوم دی نو یعنی په دې ټولو باندې قادر دی. د دې لپاره فرمایي چې تاسو خیال دا ساتئ چې بھئی هر وخت د الله نه یریږئ، استغفار ډېر وایئ او الله سره توجه برابرولو لپاره د ذکر اهتمام کوئ، سار ماښام الله یادوئ، 100 پیرې درود شریف، 100 پیرې استغفار، 100 پیرې درېمه کلمه، دا سار ماښام په تنهایۍ کې کښېنئ، کم از کم دا خو وایي دا کم از کم تاسو ته نور هر وخت الله یادوئ، استغفار سره ګرځئ، خپل د نظرونو حفاظت کوئ او د خولې او د ژبې حفاظت کوئ. د دې د لاسه به ډېر خلک په جهنم کې داخليږي. رسول الله اسلام دې ژبې طرف ته دغه وکړو، دا ژبه په کنټرول کې کوي. الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول په دې باندې عمل توفیق راکړي. الله زموږ وارول وی ټول ګناونه معاف کړي. دې کې چې موږ سوې یا الله په دې باندې موږ ته عمل توفیق راکړي. که د دې په معنا او په مفهوم کې زموږ نه څه غلطي شي د هغې معافي موږ ته وکړي. یا الله زموږ د اناسته په خپل درګاه قبول او منظوره کړي. په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې څومره مؤمنان مسلمانان بیماران یا الله شفایاب کړي، څومره قرضداران د قرضونو نه خلاص کړي، د چا څه شرعي حاجات دي یا الله تا ته معلوم دي، خپل غیبي خزانونه ورته پوره کړي. د حق والو د رزق فراخ سبب د ټولو مؤمنانو سره په خپل کور کې وطن باندې وکړي. په آخر کې یا الله دا عظیم شان کریمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.